اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زه ستاسو قربان یم. مسلمان تاسو ګورئ چمکن ټي وي. زمونږ چمکني او ورسره کچوړې خوشه د سوم علاقې چې دي په ګرمۍ کې دا ټول علاقې د ټماټرو کار دپاره ډېرې زیاتې مشهورې دي او دلته نه د دې ټماټرو کار چې دی په یو وسیع دغه کې د ټماټرو کار کېږي په دې علاقه کې د دې کوم زمیندارانو چې دي دوی سره به ملاویږو او دوی سره په دې هکله خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. حاجي صاحب لومبی خو راته نوم ووایي جی. زما نامه شیرافضل. شیرافضل جی. حاجي صاحب دا راته ووایي چې دا تاسو کوم دا فصل کرلی دی دې ته کوم ویلی کېږي؟ دې ته 1057. 1057. 1057. د دې خصوصیات څه دي جی؟ نو دا ټماټر سخت دي. ښه جی. دا وخت پیداوار هم ډېر دی. ښه جی. او کم منډۍ ته چوړې داره شي. ښه جی. ټیم زیات اخلي. ټیم زیات اخلي. دکان کې نه خرابېږي. او مال هم د دې پیداوار هم زیات دی. پیداوار هم زیات دی. ښه حاجي صاحب تاسو دا نننۍ کوم د منډۍ کوم ریټونه چې دي کوم دغه روان دي د دې نه تاسو مطمئن یې جي؟ ډېر خوشحاله چې نن ډېر ښه بازار دی. نن د زمیندار دپاره چې ډېر ښه بازار دی. ښه خرڅېږي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وروره لومبی خو درته نوم ووایي نوم دې څه دی؟ فضل کریم. دا راته ووایي چې دا تاسو کوم یو تخم کرئ؟ 1057 تخم. 1057. دا راته ووایي چې 1057 خصوصیات څه دي؟ جی د کلک دی سخت دی ډېره بوټي غټېږي او پیداوار ډېر زیات سیواری خرچې سیواره خو. ښه جي. دا ټماټر تاسو چېرته لېږئ؟ جی موږ خو پنډۍ ته ځو 300 کاله کېږي. پنډۍ ته. نرخ یې څنګه دی؟ نرخ یې ډېر برابر دی. برابر روان. زبردست. ښه الله مو کامیاب کړي. مهرباني. شکریہ. ګرانو مینوالو موږ سره موجود دی د ظاهر آباد ویلیج کونسل چې کوم دی د هغې جنرال کونسلر هم دی د سوکانو دی او یو ډېر لوی زمیندار دی او دی ایز ا ریسرچر دلته کې کارونده کوي د مختلف فصلونو. اسماعیل بھائی ډېر مهربان دی. دوی سره ملاقات راغلو د ټماټرو او د کم نور فصلونه چې دي د هغې باره کې به دوی سره خبرې اترې کړو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ډېره مهرباني نعمت سبحان بھائی چې تاسو په دې ګرمۍ کې راغلی او د خپل قیمتي وخت هم وویستو. اسماعیل بھائی دا راته ووایي چې په ټماټرو کې تاسو کوم نمونه تخم چې دی کرلی دی؟ په ټماټرو کې خو تقریبا موږ د مختلف کمپنیانو هر کال کم نوي تخمونه راځي په هغې باندې هغې خپل ریسرچ کوي. موږ ته به تورې یو سیمپل راکوي هغه هم کرو او کم چې موږ پرمننټ کرو نو هغه موږ د جال ټماټرو کې انا دی، ساحل دی، ریډ راک دی، داسې نور 2-3 قسمه ویرایټیانې دي چې هغه معمول سره کرو. خو په دې ټولو کې چې بیا کم ځمکې دي په هغې کې هم 3-4 عام ویرایټیانې دي چې هغه زموږ د ځمکې سره اموخته دي، د باران مقابله کوي او د هغې سره د موسم چې کوم زموږ ټمپریچر دی دې ځای کې په پیشاور کې حاضر وخت کې دا دی د جون میاشته آخري تاریخونه دي نو تقریبا چې 40 نه بره دی ټمپریچر. نو په دې کې زموږ د ټماټر چې کوم د ګرمۍ د دغه دي تقریبا مختلف کمپنیانو موږ سره سیمپلې لګېدلي تازه کې ښي خو وروسته بیا بارانونه هم راشي ګرمي هم راشي موږ د ریزلټ اخره کې ګورو. نو داسې څه تخمونه دي چې انشاءالله هغه موږ کال په کال نوي راځي او کامیابېږي. نو بس موږ په دغه شروع دی چې کوم موږ د پیداوار سیوا راکوي نو هغې کې 1057 دی، 1359 دی، په هغې کې داسې نور هم ځمکي تخمونه دي. اوس سږ کال یو آنسل په نوم باندې او د سیمینس یو تخم راغلی دی نو هغه هم ډېره ښه ویرایټي ده. نو کوشش کوو چې انشاءالله چې را روان پیرې له په هغې باندې موږ لږ کار وکړو دلته. دا تخم چې کوم تاسو لکه کرلی دی دا جال والا دا تاسو کله کرلی دی؟ جی دا جال لا ټماټر چې کوم دي د دې خو به د زړه لږ تاریخ ورکوډ شان بیان کوم چې دا تقریبا 14 سال زما وشو چې زه د جال ټماټر کارم. چې هغه ټیم کې به صرف یو ویرایټي وه د جال د ساحل په نوم وه د سنجنټا کمپنۍ وه. اب هم د په بوکینګ باندې د بار نه راتله او هغه ټیم زموږ د دې صوبې نوم هم NWFP و. ما چې کله تپوس د هغې وکړو نو هغې موږ ته وویلې چې جی تاسو به دا بوکینګ کوئ او صرف NWFP ته 3 کسانو له درغلي دي یعنی که دا دومره نه صرف 3 که زه بیا هغه 3 کسانو له لاړم مختلف ځایونو کې لرې نو بیا ما معلومات وکړو د هغې نه پس بیا ما له هغې سیمپلې راکړي او نن سبا خو تقریبا په سوونو قسمونه دي مختلف دغه دي ویرایټیانې دي خو په هغې کې حاضر وخت کې ساحل کامیاب دی
دا انا د سیمنس کپنی دی دا کامیاب دی داسې نور هم ویرایټیان دي ریډ راک دی د اکوړه سیډ والا هغه هم ښه پیداوار دی نو بس هغې وخت کې اوس نور هم په ټرایل کې را روان دي موږ سره خو دا کامیاب دي دا زموږ د موسم سره مقابله کوي. اسماعیل بھائی دا راته ووایي چې د دې ټماټر نه علاوه تاسو کوم فصلونه نور کرلی دي او آینده څه پروګرام هم دی مخکې دی را روان دا کې؟ یاره جي مونږ خو چې کوم دا هایبریډ تخمونه دي په هغې کې څه د ځمکې هم دي د جالونو هم دي په جالونو کې بادرنګ دی تورۍ ده کریله ده کدو دی دا مونږ ټول تقریبا کرلی دي او دا د ډېر وخت نه د دې کوالټي ښه ده پر پیداوار یې سیوا دی مارکیټ کې ښه خرڅېږي لرې ځای ته یې وړی شو بلکې بار ملک ته هم زمونږ مالونه کریلې تورۍ منګه لیږو دلته ملګري هم دي هغې لی ورکوو هغې لیږي نو د هغې نه علاوه منګه اوس یو نوې لکه په ټیشو کې بادرنګ شو ټینډا شو وغیره شو که نه یو کپړه ده نرۍ غوندې منګه په هغې باندې یو د تجربه شروع د بادرنګ خو پکې کامیاب شو نو انشاءالله دې پیره پکې موږ د اګست اینډ کې په هغې کې اراده ده د خیره چې ټیشو کې به موږ بادرنګ دغه کرو ټینډه به کرو انشاءالله. سر د دې علاقې زمینداران تاسو د علاقې نه ښه واقف یي د دې علاقې زمیندارانو ته به څه سجیسټ کوئ څه به تجویز ورکوئ چې هغوی څه داسې وکړي چې د هغوی فصلونه بهتر او د هغه نتیجه ورکړي؟ جی بس زمونږ خو ما مخکې هم دا خبره کړې وه زمونږ اوس هم باقاعده زمونږ اف اف ایس دی فارمر فیلډ سکول موږ داسې یو خپل یو تنظیم غوندې دی باقاعده میاهانه پکې یو میټینګ کوو خپلو کې چې څه مسلې موږ ته را روانې دي څه تېرې شوي دي څه فصل کرو په هغې باندې خبرې کوو د علاقې زمیندار را غواړو غټ غټ که نه نو په هغې کې موږ هم دا خبره کوو چې موږ نمبر 1 بنیاد د ښه تخم دی چې زمونږ تخم بیکار وي که موږ هر څومره خواري وکړو نه شو دغه کولی بیا زمونږ د ډیلر سره چې کم دکانداران دي خواوشا کې زما د هغوی سره باقاعده میټینګونه کېږي چې وروره تاسو به د پلانکې تخم راوړئ د پلانکې دوایانې به ساتئ نو په هغې باندې به موږ تاسو له کس رالیږو چې باقاعده پروډکټ تاسو سره بالکل د ملټي نیشنل کمپنۍ او ښه پروډکټ دي نو په دغې باندې موږ زمیندارو له هم دا سجیشن ورکوو چې پلانکي دکان ته لاړ شه دا شی راوړه او د تخمونو هم دغه حساب دی. ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو الله عزت وکړي جي تاسو چمکاني ټي وي له ټایم ورکړو جي مینوالو دا زموږ نن پروګرام د ټماټرو د کروندې په هکله باندې امید دی تاسو به دا پروګرام زموږ خوښ کړي په دا خبرو باندې تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.